منظور پښتين په جرګه کې سم مطالبات حکومت ته وړاندې کړ. ډېر ملګري هم دا تپوسونه کوي، کامنټس هم کوي، بار بار میسجز هم کوي په دې جرګه باندې. ما څومره هم انفارمیشن براتلو ما به تاسو سره شریکولو. اوس ډېر ملګري دا مطالبه کوي چې منظور پښتين ته حکومت ته کم مطالبات مخې لکې خل، مطلب جرګه خو ختم شوه خو حکومت اوس په منظور پښتين څه کوي او حکومت نه څه غوښتنه کړې ده. نو در سره هم په دې ویډیو کې څه پوینټ شریکوم چې د حکومت نه منظور پښتين څه مطالبات کړي دي، د پښتنو په فیور کې څه مطالبات دي په هغې باندې کمپلیټ خبره کوو. خو بل دغه جرګه چې کومه ده په دغه جرګه کې اتیا مشران ټاکلی شوي دي چې دغه اتیا مشرانو باقاعده حلف هم اوچت کړی دی او دغه اتیا مشران چې کوم دي دی به د پی ټي ایم یا د قامي جرګه چې کومه لګي یا قامي عدالت چې کوم لګي په دغه کې به دغه اتیا مشران ډېر اهم کردار ادا کوي په مختلف امورو باندې به دی ډسکشن کوي. جی بل دا کومه جرګه چې د خیبر په کم میدان ورو دغه میدان کې د یو مشر چې کوم دی هغه 400 کناله ځمکه هم د جرګې د عدالت د بلډینګ د پاره وقف کړی ده چې په هغې باندې به د پی ټي ایم له طرف یو بلډینګ هم جوړیږي چې پکې به د اتیا مشران چې کوم دي د اتیا ضلعو مشران به په هغې کې خپلې دفترې وي او هغې به د عوامو مسایل اوري. په هغې باندې واپسۍ کې راځو خو منظور پښتين چې کم مطالبات کړي دي په هغې باندې لږ ډېر ډسکشن کوو جي چې منظور پښتين څه مطالبات کړي د حکومت نه په هغې خبره کوو. جي منظور پښتين خپلې جرګې په اختتام اعلان کړی دی چې په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. منظور پښتين ویلي دي چې جرګې دا فیصله کړې ده چې دهشتګرد تنظیمونه کم په قبایل علاقو کې پراته دي نو 2 میاشتو ټایم کې دی دلته نه وځي، ځکه موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو. که چېرې دغه دهشتګرد تنظیمونه نه وځي نو بیا به موږ فیصله کوو، زموږ جرګه به فیصله کوو چې دا تنظیمونه به موږ څنګه د دې قبایلو نه وباسو. جرګې دا فیصله هم وکړه چې بجلی د پښتونخوا پیداوار دی، بجلی د پښتنو د وطن پیداوار دی او په قبایلو سیمه کې دا بجلی مفته پرووایډ کړل شي عوامو ته او د کې پی کې په نورو علاقو د بجلی یونټ 5 روپۍ کې ښودلی شي. جی آیا حکومت په عمل کوي کنه دا ځان له خبرې دي خو چې کومې جرګې منظور پښتين کم مطالبات کړي موږ په هغې باندې ډسکشن کوو. تاسو سره زه مخې له کېدم، تاسو په کامنټ هم کولی شئ په هر پوینټ باندې. بل پوینټ دا دی چې وایي جرګې دا فیصله هم وکړه چې ډیورن لاین باندې څومره هم تجارتي ګیټونه دي هغه د کولاو کړلی شي او په هغې باندې د ان آوټ بغیر د پاسپورټ او ویزې مطلب بغیر پاسپورټ ویزې دی انشور شي چې په هغې باندې څومره هم تجارتي ګیټونه دي د پاکستان او د افغانستان په بارډرو باندې نو د کولاو کړلی شي. د منظور پښتين خبره دا راځي څنګه چې وایي 2010 پورې دغه ډیورن لاین ګیټونه چې کوم ټول کولاو وو. ښه جرګې وایي دا فیصله هم وکړه چې د پښتنو په منځ کې کم قبایلو ترمنځ دا دشمنیانې دي، کمې ترهګري دي نو د هغې حوالې سره به هم یو تنظیم جوړیږي چې به د پښتنو په منځ کې روغه کوي، د پښتنو په منځ کې به امن راولي په قبایلي علاقو کې. جي قبایلي علاقو د پاره چې وایي څومره هم فنډونه منظور شوي دي، څومره هم د امداد اعلان شوي دي نو هغه د قبایلي علاقو لا ورکړلی شي. جرګې دا فیصله هم کړې ده چې څومره هم سیاسي قیدیان دي هغه دې رها کړلی شي، د هغې رهایي دي شور کړلی شي چې هغه رها کړلی شي. بل په دغه جرګې دوران هم د دنیا کسان گرفتار شوي دي، منظور پښتين د هغې دا رهایي هم مطالبه کړې ده چې هغه د هم رها کړلی شي. نو دا څه اهم اپډیټس نور هم ډېر ګڼ شمېر کې منظور پښتين خپل پوینټس حکومت له مخې له ایښودي دي چې آیا حکومت په عمل کوي که نه او که حکومت عمل نه کوي نو دی وی چې موږ به جرګه دوباره راغواړو. دا اپډیټس ډېره زیاته مننه. والسلام.